السلام علیکم نور امید لرم چې تاسو په ټولو روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یو ځل بیا د خواجه سارو سره ظلم زیاتی شوی دی. عزتمنو، د شپې ناوخته پروګرام نه واپس راتلل په بډه کې عزتمنو چا ظالمانو ودرول او په زبردستۍ ورسره راولي، یعنې غلط کار وکړو. د هغې نه بعد یې ورسره عزتمنو بیا ظلم زیاتی وکړو. راځئ مینوال د اخر چا کړي دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، یو ځل بیا د خواجه سارو سره په پېښور په بلابیره علاقه کې ډېر غټ ظلم وشولو. د شپې یعنې واپس د پروګرام نه راتلل، هلته کې عزتمنو یو څو کسان ورته راوتي دي په لار کې. عزتمنو چې کوم یو ښایسته خواجه سارو، هغې کې عزتمنو درې خواجه سارای کې نفوذ کړي دي، خپلې دیرې ته یې بوتلي دي، هلته کې ورسره یعنې غلط کار کړی دی. د هغې نه بعد یې بیا عزتمنو وهلي دي، ټکولي دي، دمکیان یې وله ورکړي دي. ورته ویل کو تاسو کو چارې زموږ خلاف آواز اوچت کو، نو بیا موږ غواړو چې تاسو ایسته مو کړو. مینهواله دغه خواجه سارا د خپلې یارې نه غږ هم نه کوي، خو مینهواله دوی سره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. یې د دوی د داسې کسانو د مخنیوی وکړي، ځکه عزتمن چې خواجه سارا یو بې ضرره خلکه دي، دوی چاته څه نقصانات نه رسوي، خپل کار سره کار ساتي او دوی دغه کسب دی په دغه طریقه ځان ته رزق پیدا کوي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.